مونږ ته په دې معاشره کې دا ډاکټران ډېر معتبر ښکاري که نه چې یاره ډاکټر دی بس ډاکټر صاحب ډېر اوچت سړی دی ډاکټر صاحب څومره اوچت دی ځای درته ښیم ډاکټر صاحب چې څومره اوچت دی ځای درته ښیم ډاکټر دغه حیثیت دی ډاکټر صاحب لا سړی راشي د ده سره به بیږي تاسو یې پېژنئ ډاکټرانو له اکثر مونږ لاړ شو که نه نو څه کسان داسې راشي هغو غاړې ته بیګونه اچولي او بیا هغه کم کس چې ډاکټر سره نوکري هغه ته وایي یاره مونږ لږ دلته پرېږده چې مونږ ډاکټر سره ملاقات وکړو نو زه هغه ته ګورم چې هغه پینټ شرټ اچولی دی او مونږ خاص طور پر دا پښتانه مونږ د دې پینټ شرټ نه ډېر متاثر یو چې بس یو سړي پینټ شرټ کوټ ټایي اچولې ده نو لکه دا به چېرته اوچت سړي او چې بیا ورسره ګاډې ماډې هم برابر یو په دې لاس کې ورسره د ګاډي چابي هم وي جوله بیا خو دار سړی لاره پرېږدي راځه بهي دې سړي سره ګاډې هم وي زمونږ دا ذهن کې د خلکو د مرتبو معیار دا جوړ شوی دی چې یو سړي لباس ښایسته و او د سره د ګاډي چابي وه یو بس دغه سړی چې کوم دی ډېر اوچت سړی دی ساده باندې سړي ته مونږ اړوند سره لټ نه وه ساده دی نو هغه وایي چې وایي تاسو راځئ چې دننه راځئ ډاکټر صاحب وایي چې راشئ نو دا چې دې ډاکټر صاحب له ورشي که نه او بیا راوځي د دې نه بعد بیا زمونږ نمبر یې مونږ هم ورنوځو نو تاسو ته پته شته چې دننه څه چل شوی د یو ملګري وایي مفتي صاحب د الله د رضا لپاره به دې هم لږه خبره وایي نو نن پکې هسې یو خبره راغله چې وایي دا چې ډاکټر صاحب له ورشي که نه نو دا د کمپنو د طرفه دلالان دي دا میډیسن کمپنیانې دي هغه میډیسن څنګه جوړ شوی دی 1 نمبر دی یا 2 نمبر دی یا 4 نمبر دی هغه بېله خبره ده لیکن دا سړی دننه ورغی دی ډاکټر صاحب ته وایي ډاکټر صاحب ته چې دا کومې ګولۍ ورکړي نو دا ګولۍ مونږ ته پته ده چې دغه ټیک دي د دې دا کمپني هم برابر ده خو دو تاله دومره رشوت نه درکوي څومره چې به درله مونږ درکوو بونسې دي عمرې نه به دې وملیږو یاره دا به څنګه عمرې چې په رشوت باندې عمره کېږي که نه دا به څنګه عمرې دا ډاکټر صاحب ورته یاره عمره نه کوم به څنګه به عمرې راځم ما خو دا خلک تباه کړه که د دو د 500 روپو دوايي لګي زه ورته لیکم د 1000 روپو نه بھائی نه عمرې نه ځم لکه بل ملک ته به دې ولېږو تایلنډ ته به دې ولېږو چکر به ولګو مړه تایلنډ ته خو دې بلې کمپنۍ وال لېږلی وم جو بل ملک وخت کا هلته به دې ولېږو د هغې نه ګران وخت کا نه به یې تش چکر نه یو به راله ګاډۍ راکړي او یو به راله وزټ کې چکر هلکه دواړه به دې وشي خو ته صرف ولیکه چې بھائی دا دوايي استعمالوئ اوس سړی را روان دی ورو د هغه نه بعد زه ورننوتم چې ورننوتم هغه خو هلته څیز اخیستی دی او هلته چې کوم دی قلم راکاږي او تاسو به یې ډاکټران دا خطونه لیدلي لیکي هم داسې چې بھائی هر سړی پرې نه پوهېږي او د سټور والا سره بیل کمیشن دی هلکه بھائی زه راغلی یم مثال په طور باندې زه راغلی یم سوات ته یا درګۍ ته یا مردان ته اوس په هغه هسپتال کې که د دوایي راوا نه غېسته نو بل ځای نه میلاوېږي هلکه دا بل ځای ولې نه میلاوېږي بل ځای ځکه نه میلاوېږي چې دو در باندې موږ علاج خرڅوي موږ در باندې دوایي خرڅوي او موږ خوشحاله یو موږ هلکه بھائی ډاکټر صاحب ډېر ښه سړی و پکار دی ته زما دپاره سهولت جوړ کړې که نه ته ما ته هغه دوایي ولیکه کومه چې اسانه وي نو نه هغه به خپلې فایدې ته ګوري خپلې فایدې ته ګوري زه یو ځای ته ورغلی وم ډاکټر یو کس راغی په دې لاسو کې یو ګلدسته وه څه وه ګلدسته ګلونه یې نیولي او په دې بل لاس کې وسره یو څیز و په هغې کې دننه ګفټ و لاس کې ګفټ و نو هغه کسانو په مخه ودې به یې ډاکټر ته ووایه چې زه ورتلل غواړم ما کسانو ته مې د دې کس د لاسه زموږ تباهي وشو د څه وکړه د ګلدسته راغېستې ده او ګفټ یې راغېستی ده دا به اوس د ډاکټر یا ډاکټري له ورننوځي هغو ته به ګلونه پیش کړي او ګفټ به ورله ورکړي اوس ګفټ یې هر څه دی لیپټاپ دی پرفیوم دی جوړه ده هر څه چې دی دا ګفټ یې ورله ورکړو اوس
دغه ډاکټر یا ډاکټره دا اوس دغه دوايانې لیکي کوم چې د دې سړي ویلي او د دې ډاکټر پلار یې نشي معلومولی چې دا میډیسن اصلي دي که نقلي دي د هغې وجه دا د سره لیبارټري کم ده او دې په لیبارټرۍ پوهېږي چېرته چې دې د دې میډیسن ټیسټ وکړي چې یاره دا ټیک دي که نه نه بس د ځان نه لیکي چې څه ورته هغوی دا دې سیس دپاره ده وایي ټیک ده او ډاکټران کم راغلي دي ډاکټران هغه ډاکټران راغلي چې زما د دې نظام نه ودي ډاکټران دي چې په نقل باندې پاس شوي دي او په سفارش باندې پاس شوي دي او زه خوشحاله یم بهی زما چې کوم دی هغه دی وراره ما ډاکټر شو زوی مې ډاکټر شو خوری مې ډاکټر شو او ټول په نقل باندې پاس شوي بس یو سړی په نقل پاس شوی دی او په رشوتونو باندې تللی دی په سفارشونو باندې تللی دی نو دې هماره علاج څه وکړي چې هغه ورته کم څیز وایي جواب ته لیکي او موږ ته یې راکوي نو مې دا چې دی دا دومره مهربان دی دا سړی چې دې ډاکټر صاحب له دا ګفټ راوړی دی دا ګفټ ما له ولې نه راکوي ما له ولې نه راکوي خپل پلار له ولې نه ورکوي مور له ولې نه ورکوي نه ډاکټر صاحب له وړم ولې ډاکټر صاحب سره داسې تعلق دی صرف دغه تعلق دی چې رشوت چې زما میډیسن به تا استعمالي نه بولي لیبارټرو والا د ټولو دغه حل دی چې کومې لیبارټرۍ ته ورځئ د ډاکټر سره کنیکشن دی 2% په پکې ماله راکړي که کمیشن نه راکړي مریض نه درلېږم دلته یو کس لیبارټرۍ کولاو کړه بیا یې بنده کړه مې ولې کمیشن چې نه ورکړي بیا نه چلېږي کمیشن چې نه ورکړي بیا نه چلېږي چې کمیشن ورکړي دنیا مریضان بدللي نو موږ به د ډېر په معتبر انداز کې ګورو لکه به یې زما زوی به ډاکټر شي ډاکټر یې جوړ کا انجینیر یې جوړ کا پایلټ یې جوړ کا هر څه یې جوړ کا لیکن اول یې مسلمان جوړ کا اول به ته دا وښیه چې انسانیت څه ته وایي بچې انسانیت یې زده کا ته چې څنګه زما قدر کې زه ستا پلار یم دغه شان د بل انسان هم قدر کوه هغه هم د چا پلار دی ته چې څنګه د خپلې خور قدر کې دغه شان د پردۍ زنانه هم قدر کوه دا هم د چا خور ده ته چې څنګه د خپلې مور قدر کې دغه شان د پردۍ ابۍ هم قدر کوه دغه هم د چا مور ده هغوی ته ډېره ګرانه ده لیکن نه موږ صرف د پیسو مشینان جوړ کړو چې بهی پیسې یې ګټه دا نورې خبرې په تن دروله نو زه ټولې ډیګرۍ منم لیکن د قرآن د ډیګرۍ نه بعد اول نمبر ډیګري د چا ده د قرآن د حافظ